الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم مسلمانانو دیزے کې د ډیرو کلونو نه د قران کریم بیان کیږي د دین تعلیم کیږي دا د الله لوی نعمت دی دانند پلتمه پاره افتتاح مولانا حامد صاحب داغي ارزو چې تاسو راشه او مرګرو سره یو مذاکره وشي ملاقات وشي او دا خبره ده داسې ملاقاتونه خو د ډیرو خلکو کیږي خدا زمونږ او تاسو ملاقات دا مونږ په دې قران را یو ځای شو د الله په دین دا یو ځای شو او کله چې کوم خلک د الله په دین دا یو ځای شي او د الله په دین باندې بیا جدا شي نو د داسې خلکو بارکی احادیث مبارکو کې راغلي دا هم د الله د عرش د سوري لاندې ښه بیا تاسو ډیر زیات خوش قسمت یې چې تاسو ته دلته د قران کریم ترجمه کوي او یو عالم کوي او دا آسان کار نه دی دا انتهایی ګران کار دی کم علما چې تفسیر د قران ترجمه د دې درس ور کوي نو دې د هغه د پاره مخ کې تیاریم کوي ار درس تا تفاسیر ورته مطالعه کوي نو بیا د الله نه سوال کوي چې رب حاضر کوم درس د خلکو ته ویم چې د دې فائدې برکتونه دا د خلکو ته نصیب شي زمانہ د خلکو ته خیر ورسي دا دعاګانې او دا فکرونه هم وسره دي د دې علماو د وجه نه زموږ جوړو ته خیر راچول شي او احادیث مبارکو کې راځي
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه تن د الله شکر نشي ادا کولی چې څوک د خلکو شکر ادا نکړي. دا علما د دې په موږ ډېر احسانات دي. تاسو دا مخکې د بچی تلاوت واورېده، دا خو حامد صاحب ورسره محنت کینو، دا په موږ احسان نشو چې کال نیم کې بدل تبل حافظ قرآن الله پیدا کی. یا تاسو د دې محلې سما شومان بکال وفات عالمان شي، دا څومره خوشاله خبره ده، دا څونه لوی د اعزاز خبره ده. نو د موږ او تاسو ذمہ داری دا ده چې موږ د علماو د دې شکریا ادا کوو. خو ډیرو علاقو کې ډیر داسې مسلمانان شته چې چرته امیر صاحب مولوی صاحب هغه لږ پکړاوه کې کوم شي که نه نو بیا راشه که تودېږي. نو محترمو علماء کرام دا خو پیغمبران نه دي کوم کمی کوتاهي. ډیر کلونه مخکې دا کوړی مدرسې ته چې خپل امام صاحب راوستم فیصله وه، خلکو ویره زمونږ د استاد که څه غلطي ده نو موږ به دې مونځ نه کړو. بلکې مونږ کې بعضې مسلمانان دي وایي پلانکي سره په سب کې مونځ نه کېږي. تاسو به ډېر اورېدلي ده. او پلانکي رشته دار سره مې نه لګي نو په دغه جومات کې مونځ نه کېږي. اوس دغه رور دغه کشر دغه مشر کېنول پکاري چې ته مفتي ته شیخ الحدیث څه دا خبره د کوم کتاب نه کې کنه د ځانه د یو خبره جوړه کړې د سره مونږ کېږي او د سره نه کېږي. زما د پلانکي سره مسجد کې نه لګي، بار مو په پوله په پټي یا عام ذاتي غم خاده کې خفقان راغلی دی، یاره د پلانکو سره زما مونږ نه کېږي نو کور یې د ښځو سره کوي مونځ جومات ته نه ځي. نو مسلمان وروره دا څه چې وایي د سره زما د جومات کې مونځ نه کېږي نو دغه مسلمان د ورځې درې ټیمه ډوډۍ خوري نو ته ډوډۍ هم وخوره چې دې ډوډۍ خوري زه هم نه خورم. نو دې په دې لار باندې ځي، په دغه لار باندې داسې ځي، په دغه لار باندې ځي نو چې زه جومات ته نه راځم نو په دې لار مطلب د پټو پټو کې به میز کې وځم. دا ګورې ډېر غټ زیاتې دي. یو خو تا علم نه دی کړی د علم دعوه کې ته مفتي نه یې ورکې فتوا چې د سره په سم کې مونځ نه کېږي. دا ډېرو علاقو کې مونږ ته دا مسایل راشي چې یاره دې پلانکي سره په سم کې مونځ نه کېږي. الله اکبر کبیره. نو محترمو دا علماء کرام دا انسانان دي زینو کمی کوتاهي کېږي. نو اکوړي مدرسې ته امام صاحب راغلی او مقتدیان مفتی صاحب الله صاحب د حقانی مشر مفتی صاحب اوس بیمار دی د لکی مروت. هغه ورته وی ختمه ته زمونږ امام چې دی نو دا کار کړی دا کار کړی هغه یې بس نور پکې نشته پته یې راځي چې ټول او دسو کې دا امام چې په کوم کار تاسو ګرموي د دې نه غټ غټ کارونه تاسو کوي کنه غلط راځي په قرآن لاس ټول کېدوي که چا دا کارونه نه کړي نو امام ته چټي ورکړي. یو به یو ته تم وخت کې شابل وي تم وخت کې شابه دې کتي کنه دا نور مرګري مو کوي په محله کې شیطانې را پاره دا یو په پشا گاډي پرې هوډو بیا بل پشا گاډي پرې هوډو راځي ټول قرآنو کې کړه چې تاسو به دې پاکي تاسو کې د ګناهونه نشته. محترم مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمای څوک چې د مخلوق شکریا نه ادا کړي د الله شکریا نشي ادا کولی. په مخلوق کې مور خپل دي زمونږ علما دي استادان دي
د دې شکریا ادا کول د دې نه شکر کول دې له دعاګانې کول د دې خدمت کول او دا یاد ساتي کله چې زمونږ د علم سره د علماو سره د امامانو سره د استادانو سره مینه محبتي کنه د دې هغه فائدې به تا ته مخصوصي په هغه فائدو کې یو فائده دا ده چې ستا صلاحیت بر الله په دین لګي سناسه ستا د مال نه بسناسه په دین لګي ستا په بچو کې الله به حافظان عالمان قاریان پیدا کړي خاندان کې به الله په بچو کې صالحان تبلیغیان نیکان پیدا کړي چې کله ستا د علماو سره مینه محبت کله کله انسان سوچ کوي ډېر مسلمانان ډېرې پیسې لګي په رسم او رواج لګي په فضول خرچو باندې لګي په ذولیاتو باندې لګي خو د پیسې په مسجد په امام دې ته املا ماتي کله چې زما او ستا پیسې په دین او دیندارونه لګي نه کنه نو محترم دا یاد ساتل پکار دی چې دا زمونږ الله خفله زمونږ پیسې په صحیح ځای کې نه لګي نو بیا یا تاڼو کې لګي یا تحصیلونو کې په کچورو کې په هسپتالونو کې او یا بیا ټوپک مارا غي زموږ ملمانه کېږي او پای د پیسې لګي په بعضې روایاتو کې هم راځي ستا خوراک به هم پاکان خلک کوي نو د کومو مسلمانانو چې تر اوسه پورې د الله په دین او په دیندارو مال نه دی لګېدلی که نه دې ځان ته په تنهایي کې کینې او دې سوچ وکړي تاسو ته اکثر دلته بیانونو کې مې ویلي دي او اکثر زه پروګرامونو کې ملګرو ته وایم یو علاقې ته تللی وم هلته مې د مولوي صاحب نه تپوس وکړو مې مقتدیان دې څنګه دي ځکه چې څنګه زمونږ بچي دي زمونږ ضرورتونه دي زمونږ غم خادي دي زمونږ روغ رنځور دي مونږ له ډاکټر ضرورت را پیښیږي بیماری را کار راځي نو دا ایمان صاحب د بلې معاشرې دی چې د به روغ رنځور نه او د به غم خادي نه او د به میلمه کوربه نه او د به ضروریات نه نو مولوي صاحب ته مقتدیان دي څنګه دي وی جی فرض مانزه پسې ورته خپل جوړتا لا بجوتوم شرابا د مقتدیانو کور مې د مصیبت نه خالی نه کی څنګه د کور مقتدیانو اجي دې په کړه ده بیا سره مولوی صاحب مقتدیانو څه دعا کوله چې الله هدا سکه مې دا خبره نه ده ما ته مولوی صاحب دا مې کټو دی ویلې را دي کړی دي کې ذره بر احساس نشته ذره بر احساس پکې نشته بعضی علاقو کې د بعضی خلکو د جمعات د امام ني لکه دې مونږ ودرول د پیغمبر په مصلا او د یو نوکر مونږ ته ویل کې استاد لکه دا وخت راځه دا موټر روانه وکړه استاد دا چې د چټاین لیک کیتاو تر بار کوا انور مرچ لګي چې لګ الګ دا وخت راځه دا پورمه ونه پړوا دا لکه تبه سوي چې دا د خالص نوکر ساتلی مخکې په دې میډیا یو افیس ته راغلی هغه امامته مې پرې خو دې سره مې چوټي ورکا چاته دا ول وې ماته چې 7000 روپے بدر کو بي ماته تاسو په یو کس مقرر کی او هغه په دې خپل محله کې جمعات کې 15 ټیمه حاضری کوي غونډه 100 غونډه میاش تاسو ما ته نظر راکړئ زموږ 15 روپے د میاش دا پابندي تاسو کوي نو موږ محترمو په وخت پابندي نشو کولای د منځونو د امام نه پوره ډیوټي واړو او چې اخر کې مقتدیان راجم شي د امام صاحب په خیال ساتل غواړي او کنه او 70 مسلسل روپے مقرر کړي
هلکه دې نه څونه جوړېږي 2,000 روپۍ دا هم کله ورکوي او کله نه ځکه دا به زموږ د علماو سره یا دې مسلې سره مینې محترم موږ دا ګوره ډېر غټې مسلې دي ښه نو ما هغه مولانا صاحب ته ویل دا څه کیسه ده ما ته ویل دا جمعې را داخل شي که نه نو دې خپل بچي په ګاډي کې بوځي نو په پلانکي مارکیټ کې ورته په 300 روپۍ جوړه د جرابو والي ښه اصلي ښه د ګډو د وړی دستانې ورته والي ګرمې ټوپۍ ورته والي بلوزرې ولا والي ښه ګرم جامې ورته والي او بلا سامانونه ورته والي او ما ته یو 200 روپۍ راکړي چې بیا به ورته په میله کې په کباړ کې بچو ته څه یوسي لکه د ده دا بچي دي یو زمونږ د اوبو او نیر راوړي دې کې دونه احساس نشته بلکې محترمو خاص کر زمونږ په پښتنو کې مونږ سره د امام دپاره 15 منټه هم نشته احسانات را باندې څونه دي امام صاحب که 1 منټ لیټ کېږي که نه مونږ دې جمع کړي بیا ګورار به هم کوو دا او ولاړ وي حالانکه دا مسله یاد وساتئ د اقامت شروع کېدو نه مخکې ولاړه صحیح نه ده په خپل ځای به ناست ته خپل ذکر اذکار کوه دعاګانې کوه چې کله اقامت شروع شو که نه نو راشه ودرېږه لا به اقامت نه شروع شوي خو کله ګړی او کله به بډې ګرئ او لکه تاسو چلي استاد وګورئ او کله به تماشې کوي مونږ سره 15 منټه د امام دپاره دي او بیا که تر د امام صاحب څه غم خادي را پېښه شوه هلکه دا وګورم 100 روپۍ کور راغونډو دا 100 روپۍ کور راغونډو دلته خو الحمدلله زموږ د خلکو مینه محبت ډېر دی خو بعضې علاقو کې د بعضې امامانو ته د خلکو داړه شین کړي نو دلته 15 وخته د پیغمبر په مصلی راته ودرېږي که نه او 15 وخته راته ښه ښکلې دعاګانې کوي که دې باندې لږ سوچ پکاري محترم او دا یاد وساتئ چې په صحیح ځای کې د چا پیسه ولګېده که نه دې سره کور کې مال کې اولاد کې برکتونه راځي کموالی به نه راځي زموږ ډېر مسلمانان دي نو چېرته جومات کې د جومات د بیل دپاره یا د جومات د ضرورت دپاره څه چانده کېږي که نه نو هغه ټوپۍ یا هغه ټوکری چې ګرځي دې پکې 100 روپۍ واچي نو پای کې بیا نورې ځان ته ماتې ماتې ګوري ښه 90 روپۍ ترې راغونډې کړي لس پکې کېږي لکه دا 100 روپۍ دا هم ډېرې کمې دي د الله کور دپاره چې نه دا ورکړي ته نور په خپل دنیایي دندو باندې څونه لکونه روپۍ لګې جومات کې تا 100 روپۍ کېښودې او د هغې نه 90 روپۍ اخلي د شیخ ملتون کې ایک کمپلیس کې زه والدې سره وم بیماره وه داخله وه د جمعې شپې ته مولانا طارق جمیل صاحب راغلی و مردان مرکز کې بیان و زمونږ ډېر سخت خفه و چې یاره هغه راغی او بیان مو بالمشافه ولرېدو زمونږ علاقې ته راغلی بلته مور سره هسپتال کې وم نو د جمعې ورځ د جمعې په شپې مرکز کې بیان وکړه د جمعې ورځ وه نو زه بیا په شیخ ملتون کې یو غټ مسجد وی ته مونځ ته لاړم چاردام مې کول چې مخامخ مې وکړه مولانا طارق جمیل صاحب چاردام کول نو بیا هغې د جمعې هغه بیان کوو د جمعې د بیان نه وروستو هغه خلکو چنده کوله طارق جمیل صاحب ودرېدو چنده مه کوئ تاسو مو دې خپلو بنګلو ته وګورئ تاسو چنده کوئ د بیل دپاره شبه ودرېږي را روانه میاشت به بیل څوک ورکوي که 10 زره یو که 20 زره یو که 10 زره بل ته وي د بلې میاشتې دا نومونه ولیکي وي په میاشت په یو بل باندې دا تقسیم کې دا به خلک وایي تاسو مسلمانان دي یاره چې دې 10 روپۍ راغونډوي دا به ډېره ښه خبره نه ده ګورې نو محترم مسلمانانو چې زموږ صلاحیتونه دا په صحیح ځای کې ولګي د الله دپاره ولګي دا علما مونږ ته ستړي شي مونږ ته قرآن بیانوي دا د تاسو 14 سپارې وي او دا قرآن بیانوله دا خالص د پیغمبر کار دی دا داسې نه چې ثواب کار دی دا ذمه داري ده دې زده کول دا هر مسلمان باندې لازم دي
لکه قرآن کې راځي نبی علیہ السلام ته الله فرمایي اے محبوبه ته خلکو ته وایا ما ته حکم شوی دی ان اتلو القرآن زما کار دی بیان د قرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الله دې انپړو خلکو ته پیغمبر را لېږلی و د پیغمبر کار سو خلکو ته بیان د قرآن خدا کار دې ډېر ګران موږ د قرآن درس رټینګې نه وګورئ بیا موږ مولا پسې خبرې شروع دې کې راځي سود مه کوه دې خوا زه په سود کې مبتلا یم دې خوا وایي پردې پولې مه وهه زه پردې پولې ته راشم دې خوا وایي د پردي فصل د هغې نه خشاک کور ته راونړئ قرآن وایي داسې مه کوه هغه لار لاګر نه لاس کټ کا قرآن وایي پردي حق ونه وی ما سره پردي حق ګیر دی نو زمانږ د قرآن درس یا به ورسمه غاړه ږدو کیله به راکاږو چې ربه ستا خبرې به منم چې هغې ته تیار نه یو نو کله په استاد دې زه کله دا استاد یاره دا په سر یې راله دړکو دا چې څوک هم کله د قرآن د درس او د قرآن د استاد خلاف کله مونږ خبرې شروع کړي که نه دغه ځای کې کمپیوټر زمونږ غلا راښکاره کړه چې وایي ما کې څه غلا ده ځکه دا ترتیب په ما باندې ښه نه لګي الله اکبر کبیره محترم استاد سورۃ نحل ختم کو 14مه پارا 15مه پارا شروع کیږي د دې د مخ کې سره ربط او مناسبت خو ډیر زیات دي یو ربط دا دی د مخ کی صورت آخر کې ذکر وکړو اے محبوبا واصبر صبر کوه ولا تحزن مغم جن کیږي معلومه ده شو چې نبی علیہ السلام د دې مشرکینو د لاسه ډېر تنګ شوی الله ورته یې مخه پکېږي مخه هم کېږي صبر کرو ځکه ورته الله تسلي راولېږله تنګتیا کې کېږه ما د هغه څه نه چې دي چلول کوي ځکه چې نبی علیہ السلام په مکه مکرمه کې خلکو ته تبلیغ کو دعوت ورکو قسمه مخالفتونه پراپیګانډې الزامونه یو الزام ور باندې دا لګو چې دا سړی دا محمد دا مجنون دی دا لیونی دی حالانکه په تمام کائنات کې انسانانو پیریانو کې د ټولو نه هوښیار ترین انسان عقل الناس دا نبی علیہ السلام حکور نبی علیہ السلام ته لیونی وي کله بیوی دا جادوګر دی کله بیوی په دبان جادو شوی دی فدیم بس نکولا د نبی علیہ السلام د مرګ د پاره منصوبه جوړه کړې و دارالندوه کې میټینګو هغه پیغمبر چې هغه تفکتو او داغه مجلس کې پناستا په حالت د ایمان کې سړی به د صحابیت درجه ته رسیدو او دې خلکو د مرګ پلانینګونه کول دارالندوه کې میټینګو عتبہ و شیبہ ابو جہل انویروی سرداران را جمع دی کی یو بوډا مراغلی دا بوډا شیطان په شکل د بوډا کې راغلی هغه ویل کې دا بوډا په ناشنا دی او ته بچو په کم غم کې چې تاسو راغلی زم په غم کې راغلی میټینګ شروع شو هغه یو وی دا سړی چې دی د مکینه استل غواړي نو شړل غواړي بابا په جړا شو هغه ته پته نه دا شیطان دی بابا په جړا شو بابا وته وی چې تاسو دې نو شړې د مالا کې تبارا شي او ټړې ډېر خلور دی او چالاک دی او په بیان کې اثر دی نو ځان له یو ډله تیار کړي نو را بشي خپل بدر باندې یو مال په قوم التخارات هغه بل تنوي چې یو کمره کې به بنکونو بس سو به تاسو کې اخر کې به تاسو کېږي وراس کاګبور باندې منکو بابا وینه کومه زور اور دی را بشي زادات دی مختلف رائے را لے ابو جہل په خپل رائے ورکا دا د چا بارکی د کوم شخصیت بارکی هغه شخصیت چې هغه یوازې د انسانانو محبوب نه
یوازې د ملائکو محبوب نه، هغه محبوب الملائکه، محبوب الجنات، محبوب الجن والانس، هغه زناور ته محبوبو، هغه محبوب خدامو. نو محترمو اونو بوډو سره مینا کړی دا، کانو سره مینا کړی دا. ورته دا شخصیت باره کې نه چاته کنزل کړی، نه چاته سخت خبره کړی. قرآن گواه دی، الله وتو انک لعلى خلق عظیم، تا ډیر لوی اخلاق دي. داغه باره کې دا مې ذکرې نه وبس. ابو جهل کوي تاسو راي د مشره، ابو جهل وی زما راي دادا چې مونږه دولت قبیلی یو، د قبیلی نه به یو تن تور پلاس د دغه کور مخې ته ودرېږو، دې چې څنګه روزي که نه نو په ایډ بور باندې ګزارو کو، دولت ګزاره نو دولت ټوکړې به شي نو ختم وشي. نو دی به د چا نه بدله اخلي، کسان خو مونږ ګڼ یو که نه، دولت قبیلی یو، دی به د چا نه بدله اخلي. نو پیسې به را جمع کو، دیت به ادا کو، کیسه به ختمه شي. شیطان په ملا وډو آفرین، لکه تا خو هغه دی د خپل سوچ ورسو، هلته خو د ما سوچ نه رسېدو. ټول په دې باندې اګري شو چې بېګا ته به داسې کار کوو. قرآن کریم دا یې تذکره کړې ده، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ لِيُخْرِجُوكَ وَيَقْتُلُوكَ. کله چې دی را جمع شو اے پیغمبر ستا خلاف، چې تا د کلي نه وباسي او که تا قتل کی او که تا جیل ته واچوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف ته لاړ، د مکی د خلکو نه ډېر تنګ راغی، دعوت ته چا غوږ نه کېښوده، که د بهر نه څوک راتله دې مکی والا نه پرېښوده. نو نبی علیہ السلام ډېر تنګ شو، نو زم د طائف کې به د دین کار وکړم، هلته بدل شو. طائف دې سختې لارې دي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف ته روان شوی دی، ملګري ورسره دی. واپسې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا نه پرېښودو مکې ته چې نه به راځي. نو اے محترمو داسې حالاتو سره له تنګېږي او که نه. حالانکه ابراهیم علیه السلام چې کله د خانه کعبې د بنیادونه راخېجوله، نو هغه وخت کې سوال کړی چې ربنا وابعث فیهم رسولا، رب دې دپاره یو استاد پکار دی چې ستا دا کتاب خلکو ته لولئ. گویا چې ابراهیم علیه السلام دا خانه کعبه د نبی علیه السلام دپاره جوړه کړې وه. عیسی علیه السلام خپلو ملګرو ته ویلي وو، دا خبره په انجیل کې هم ذکر شوې ده چې زمانه وروسته به یو نبی راځي اسمه احمد، دا نوم به احمدي، مکه کې پیدا دی، خاندان په مکه کې، علاقې مکه ده او دلته په ځای تن دی. د دین کې د دین په محنت کې دا راځي. الله ورته وایي اے پیغمبره مه غمجن کېږه، پتنګتیا کې کېږه، دا دی بچل ول کوي. د دې نه وروسته یې محبوبه ډېر ستړی شوي او تا ته د خلکو ډېر تکلیف در ورسو. د کاڼو ګزارونه هغه به مړه ده، چا د ګل ګزار هم سود نه شي. د کاڼو ګزارونه، کنځلې ویناګانې، په مخ دوکانې توکل ښه پیغمبر ته په دې سټ ورته لري او ګندونه کې ښودله، خځلې ورته په سر کې اچوله، خاورې ور باندې شیندله. بدرت ورته وایي. یو بیره نبی علیہ السلام ته ابو جهل لګیا دی، ډېر بدرت کنځل وینې ورته شروع. یو زنانه وه، هغې واورېده. نو د نبی علیہ السلام تره دی سیدنا حمزه اسد الله و اسد رسوله رضی الله عنه، سید الشهداء حمزه. هغه لا ایمان نه راوړلی. هغه زنانه ورته وایي هغه ورواره ته خو دې دونه کنځلې وکړي. ورواره خو مسلمان لا نه و، حمزه خو ورواره خو وکړه. راغی ابو جهل ته وایي زما مې ورواره ته دې ولې دا کنځلې منځلې وکړي. هغه وایي هسې مې ورته وکړي چې درس یو څپېړی وو. ابو جهل یې پړک ته ووت. ابو الحکم
ابو الحکم مطلب د مکی چیف جسټس ولکا فیصلو والو. نو خلق راجم شو الکه حمزه تم بی دینه شوی تم سوابی شوی یا تم دا غفاره کې محمد وی او کو بس دا غفاره مرګره دغه نه پسه ایمان وروړلې وی. نو اے محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ټول تکلیفونه رسیدلی وکنا او دا چې بیانې دا ختمي نه محترمو دا خو صرف د مکی دور یو جلک دا چې بیا مدینه ته دین ولته آرام نشته. مدینه منوره کې آرام نه بس پیغمبر الته کې ود شوی دی التم د نبی علیہ السلام توکې وکیرا بیا التم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف يهوديان منافقین دی کا شروع ولتا ابن سلول دی روته التا مدینه منوره کې په بیبي ورته الزام لګیا مدینه منوره کې په نبی علیہ السلام باندې دا يهوديان جادو کوي. ځکه چې نبی اسلام مدینه منوره ته لاړو په مدینه کې آس پاس يهوديان اوسېدل او دا يهوديان چې وو نو هم يعلمون دا پوهه خلکو عالمان د تورات علم ورسره او پیران ټایپ خلکو د خلکو چې با رشتہ کولا دغه يهوديان مولیان پیرانو نه تپوس کو دای پرای مشوره وچلید کای وګړي سیدا نو سیدا کای وګړي سیدا نو سیدا شکرانه بوي نظرانه بوي ډاله بوي دغه پیرانو ته براتلې او پدې یو بولټ او د يهوديان مولیان پیرانو کې بل یو کارو دیغه چې کوم عرب د مدینه منوره اوس او حضرج نو دی به خپل میت کې جنگول او کله به وتروغي جوړولې پدې کې خوراکونه سره مزه وي دی به خپل میت کې جنگول دی پکې مزه وي. دا هم تاریخ د پیغمبر سیرت مونږ نه کتلې محترمو موږ ځکه کله کله خلک گمراه کی دان واری د غپوې خلکو کو دی خلکو کې نفرتونه پرول او یو خپل حکومت وکاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چراغي نو پیغمبر علیہ السلام اخلاق چې خلکو ولید کردار ولید معطر بدن ولید خوشبودار بدن ولید د پیغمبر خبرې بسنګ وي د پیغمبر غ مسکا بسنګ وا چې الله ملاول احادیث ګرازی انس رضی الله فرمای وی قسم دی په الله د نبی علیہ السلام لاس په ملاو شو کنه ودا چې ریخم نرم نو چې پیغمبر د الله مبارک څنګه نرم د پیغمبر د کپ د دې ورغوی نه ریحم زیات نرم نو د پیغمبر دا ورغوی دون نرم بیا د پیغمبر خبرې د مینې محبت نه ډکې د کامیابی خبرې د خیر سګالې خبرې نو چې خلک راځي پیغمبر مجلس کې کېناسته پیغمبر دو خبرې ترغیب او دعوت ترغیب دعوت خلک اسلام ته راتله په یو پینډه کې ناسته او جګړې پکې ختمې شوې پریشانې پټي بازې پکې ختمې دي خلک په یو دسترخوان کې ناسته مولیانو پیرانو يهوديانو به وي دا څنګه دی چې سړي راتلو سره وټول خلک یو شو چې دي جنگي کې نه موږ ته پکې اوس ملاويږي څه هغه خبوغ حسد واغسته بیا د مسجد قباء مقابل کې مسجد زرار جوړ کړ. نو محترمو دا خو د مکی دور خبره مې کوله الته نبی علیہ السلام ډېر زیات پریشان شو. الله وی محبوب ته ډېر کړهو کو سخت دې تیر کړه راځي یو چکر درکو. نو نبی علیہ السلام ته الله چکر ورکړي خدا سي عام چکر نه دی ښه اسي عام آوټینګ نه دی په ناشنا انداز سره د پیغمبر علیہ السلام هغه چکر دیغه تکلیفونه وډیرو کنا او العطوایا علی متن البلایا چې سونا قربانی او کړه ډیری هغه موږ الله ورکړي بیا ډیری یا دلته پیغمبر علیہ السلام طائف کې تکلیف حرم کې تکلیف په هر لار کې ورته تکلیف ابو لهب داغه خزي وته ازغیب لارو کې خوروله مرګرو له ولا خوروله اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په او ډنګ الله بوزي او د پیغمبر هغه چکر د پیغمبر هغه بوتلو هغه الله مثالی ګرځي هغه الله ډیر ناشنا ګرځي هغه د پیغمبر چکر الله د قران د اوراق زینت ګرځي الله سورۃ بنی اسرائیل کې د آیت تذکرہ کوي سورۃ نجم کې تذکرہ کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام
هغه د کور راغی په حتیم کې ملاستو جبرئیل امین راغی د نبی علیہ السلام اپریشن یې وکړ ړې رويست په زمزم باندې وینځلو تاسو نو څه تاسو کوم تاسو خدا ته خاموش نه سي کنه دا نبی علیہ السلام چې حتیم کیو حتیم پیژنې حتیم الله دې موږ تاسو بیا بوزینو د حتیم کې چې پیغمبر ملاستو زله داړه چې په زمزم وینځل دی ول څنګه وینځلو زمزم د وړي لري نه دي نو الته بوتلو کنه وبې څه راوړي که سوچ دا خبره کوم سوچ نه کو اصل کې زمزم دا کوی چې دی کنه دا د حضرت سره دغه دې مقام ابراهيم صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې دی دا خو دې الته پیپونه بیا چې خلک وګړي د زمزم دا کوی هغه څنګه د پیغمبر کور سره الته او د پیپونو مې دا دلته کې دی نږدې ښه د زمزم دا کوی خانه کاوی سره خواش دی بیا الله رب العزت ورله او ورله راولېګل هغه ورله نوم په حدیثو کې براق راغلی د دې خر او د خچر ترمنځ براق ورله وا اوس محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل مخ کی پیغمبر ورپسې ابوراق روان شو د سکندونو په اعتبار سره د مکی مکرمینا شام تلاړو بیت المقدس تلاړو دا په خوا خلکو نه منله دا دلی وی هغه به مرته پیغمبر په خوب کې تللی دا څنګه ممکن ده چې د شپې دلته نه پیغمبر د مکی نه لاړو چې څو میاشتې سفر دی وته او بیا واپس پیغمبر راغلی هلته اسمانونو ته تللی بیا را کوشي او بیا راغلی دا شپه په شپه دا غیوی نه دا پیغمبر خوب لیدلی خدا خوب نه دی دا حقیقت کې پیغمبر طریقه دا زموږ د ایمان مسله ده د معراج باندې ډېر ملحدین اعتراضات کوي د سکول او کالج کې د خلکو د انسازي کوي چې سوچ زموږ د علما د معراج واقعیا بیانې وخاندي خلک دا پکچر د شپې لګي ته کې پیغمبر لړو بیا راغلو ویا وکنه تعالی منی کنه الله پاک ته قدرت لري او کنه دلته چې یو عام موجود ایجاد کوونکی یو ساينسدان هغه یو لیفت جوړول شي ایجاد کولی شي چې د دې نه پر دوستم چته ته په یو سکند کې راځي دلته بټن وغه 50 نمبر چت تو بس په سکندونو کې بار 50 نمبر چت اخته نو دا انسان جوړ کړ دا دماغ انسان پیدا کړی دا دماغ انسان ته الله ور کړی نو هغه الله داسې نشي کولی بیا محترمو د دې سوړلې نوم سو بوراق د برق نه دی برق دی بجلی ته وي برق استاد د دې نه تار بوزي دوبه ته لندن ته یو تار بوزي زموږه کې دنه لری دلته سوچ ورکا دا کرن بسونه وخت کې زیاته سکندو لکم دا کرن با لږ وخت کې زیو کنه نو بورا د بجلی سورلی وکنه او بس چې الله پاک ورته وېچ چل ځه بس د بجلی په سکندونو کې بتلی کنه چې د بجلی دا کرن زی هم د بجلی سورلی وکنه بیا محترمو نبی اسلام بیت المقدس تلاو د بیت المقدس نا جبرئیل و سره دی په بره کوزیوس لیفت رومبی اسمان تا ورډه به جبرئیل ورډه وو سو جبرئیل سو کی ده سره ورلری کا دربان حبیب دې سره التا بعض انبیاء سره ملاقات شو بل اسمانونو کې څوک جبرئیل څوک دې سره ورلری کا دربانه مصطفی دې سره آدم بابا سره ملاقات شو ابراهیم خلیل الله سره موسی علیہ السلام سره یوسف علیہ السلام سره آدم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام کو تو وی مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح سبحان الله مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح
ونی کرور پیغمبر ورور په خیر علی نبی علیہ السلام ولته یوسف علیہ السلام ولته دې کائنات نیم حسن وته ورکړی شو ټول خیر بیا بار بل اسمان اسمان بیا سدرۃ المنتہا ته جنت نظاره او کا ته جهنم نظاره او کا سبا حالات یولیدو الله رب العزت ورته وښودل د عذاب جلکونه ورته وښودل سسوتواري ورته وښودل غیبت کوونکی ورته وښودل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د التنا د فرض منزونو حکم ملو شو واپسې کې موسی علیہ السلام ته کارګزاري اوري موسی علیہ السلام دې د منزونو ګورې ډېر زیات دي او الله ته واپس لږ د منزونو کم کی پیغمبر د ما او تعالی لپاره بیا دې ګوره بڑا پینځه کم شو موسی علیہ السلام ته بیا وی دان دی پیغمبر بیا دي زما او تعالی لپاره امونزونه پینځه شو الله تعالی حبیبا او امت مې دا احسان وکړو کای به پینځه مونږونه ثواب به 50 ورکو خو موږ پینځه مونږونه نه کوو سار جمع کې څونه مسلمانان ماسوتن ماخام دغه مونږونو د ذکرونو تلاوتونو وخت زمونږ موبایل وغوښت بیا واپسې کې د نبی علیہ السلام رخصتې لپاره انبیاء کرام الله را لېږلي دي بیت المقدس ته بیا نبی علیہ السلام راغی الله ته محبوبا دا څه چې دې ولید کنه په دې معراج په دې سفر کې دا بیان کا دا خلک چې زه ورته وایم الله یو دی او کلمه ووایي او جنت او جهنم نو دا خلک را پسې خندنې کوي چې اوس ولا دا وایم چې زه د شپې بېګا لړم او واپس رالم او د بل ملک ته تلم او بیا بر اسمانونو ته تلم انبیاء سره ملاقاتونه جنت جهنم سدرۃ المنتہا جبرئیل مې ولیدو په اصلي شکل کې بر لیدلی و 600 وزرې د جبرئیل امین او د یو وزرې مې د هغو په فوق د اسمان بلکل پټ کړی ښه الله لوی بادشاهي ده الله لوی قدرتونه دي هغه ذات سره دوستي او تعلق جوړول پکار دي نبی علیہ السلام ته د الله حکم چې دا واقعي خلکو ته بیان کړه بیانې وي خامخا او پیغمبر اسلام ناس ته حرم کې څنګه شروع کو دیکھیے ابو جہل راغی لیکروارو دا ابو جہل د پیغمبر تر نه دی ښا مشر باندې کشر تلوار وی ابو لهب تر دی لیکروارو خندا کی سنوي وحی راغلی دسو چې ډیر پریشان ناشته وی آو کنه مشر نوی وحی راغلی بیګا دا شرط کی څه شوی دا ابو جہل په بلک په خندا شو تاسو ته موږ نه وځو د دماغ کار نه کوي پمنډ کړي ابو بکر پسې ابو بکر راشه کنه د سار په بانک کې نوې ټپا هغه اشنا دی وی چې بیګا د حتیم نه تلې بیت المقدس ته شام تا بیا د بیت المقدس نه یو اسمان بل بر سدرۃ المنتہا جنت می ولید جهنم می ولید جبرئیل می لیدل د اصلي شکل کې واپس راتلما ابو بکر صدیق کو توي الله اکبر کبیر مونږ ته چې څوک وسوخوا چې دا څه وسوسې مونږ دا یاد ساتي چې څوک تاسو ته د وحي خلاف د قران خلاف د حق خلاف وسوسه چې کومولا دی او کپیر دی هغه وسوسه کې مراد دی ابو جهل وسوسه ابو بکر تواجه لګانا ابو بکر ورته وی ابو جهل تاسو ناشنا خبره خونه ده مونږ ته پیغمبر د هغه جان خبره یادې چې بعد الموت دی برزخ دی بیا صراط دی میزان دی نو موږ هغه منو چې هغه جان خبرې دي نو چې په دې جان دا تکین لا باندې منو موږ هغه جان هغه منو ذکر ابو بکر صدیق لقب صدیق وګرځیدا تصدیق کرنے والا تاسو بدا واقعیا په دې صورت بنی اسرائیل کې ولې شروع د دې واقعیا نشوي دا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى او ګور دلته مسجد اقصى دا
په فلسطین کې دی مسجد اقصی. نو دا خو زمونږ دې سره یو اسلامي او د مسلمانۍ رشته او تعلق دی د بیت المقدس سره او د فلسطین سره. بیا هلته چې اوسېږي مسلمانان اوسېږي، نو که هلته ظلم کېږي، واړه قتلولی شي او ظلمونه زیاتي، نو چې نور څه نشو کولی، نو دقه یهود چې دی او د اسرائیل که نه، نو الله ته خو سوال خو کولی شو که نه. او بیا دغه یهودو چې څونه پراډکټس دي که نه، نو چې دوکان نه سودا اخلې، هغوی دوی د یهودیانو راته مه راکوه، پسې مو د پاکستان دا کمزوري څیز راته راکوه. خو دا چې لږ لږ سړی کوي، نو د څه نه ذمه داري ادا کېږي. سبحان الذي پاکوالی د هغه ذات لره اسرا بعبده لیلا چې بویتلو د شپې په حصه کې خپل بنده، د شپې په لږه حصه کې د چرتې نه بوتلو من المسجد الحرام، د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى، مسجد اقصى ته، اقصى لري الذي اغم مسجد اقصى بارکنا حوله چې برکتونه ټولې مونږ دای نه غیر چا پیرا. ځکه التا انبیاء کرام علیهم السلام الله را لګلی و حوله دای نه غیر چا پیر برکتونه لنوریه من آیاتنا دې لپاره چې وخیو مونږ د خپل محبوب ته د خپل قدرت نه. او بشک الله چې دی اوریدونکي د هر څه، البصیر او الله لیدونکي د هر څه. تاسو 15مه پاره شروع کا، تاسو ټول ته ډېر مبارک شه. دا د خوشحالۍ خبره ده. قرآن سره مینا، قرآن زده کول په معنو سره چې څوک هم د قرآن وایي چې په قرآن پوهېږي. ګورې ها بعضې خلکو خواري نه کړي، قرآن یې نه زده کړي. نو که ته ورته د یو صورت خلاصه راته ووایه، حتی چې د بسم الله خلاصه ورته نه یاده، نو چې خلاصه ورته نه یاد، چې اوس ما د بسم الله خلاصه نه ده یاده، د الحمدلله خلاصه مضامین راته نه دي یاده، او دلته حامد مولوي د فیضان کړولې، نو زه به خامخا مړه د ځان ته کار کتلې سړیه، د دې درسونو څه ضرورت دی؟ نه، تاسو به زما دا خبره نه منئ. بس راځئ قرآن ځینې زده کوئ، قرآن ځینې زده کوئ، او د علماو سره مینه، محبت او د علماو د ضروریاتو د هغې باره کې سوچ کول. خو هم ده د دې به زموږ په کورونو کې برکات دي. څوک به د دې منبر او محراب خیال ساتو انشاءالله؟ تا مې یو ځای کې ویلي وو، یو تن وایي واده مې کړی و، لاس مې اوچت کړی و، زه چې سهار وختي لاړ شم که نه، نو منبر او محراب داسې پاک کومه، خیال یې ساتم، بس هر سهار یې پاک کوم را پاک کوم. نو دا کوئ، خو چې دا ځای آباد وي، دلته ښایسته عالمي چې څه زموږ سره احساس دي. تاسو ته یقین وکړئ پته نشته. ما په دې پرون نه بله ورځ یو تن راغی، وایي مونږ ته یو قرآن مدرس پکار دی، 20,000 روپۍ به د میاشتې ورکوو. 20,000 صرف د قرآن د درس چې مونږ ته دغه وخت فارغ کړي. نور دغه خو د امامتي کوي، نو کوي دی، خو دا و چې هغه ځای لږ زمونږ د ضلعې نه بهر و. الله اکبر. یو تن را پسې راغی، 3 کناله مدرسه ده. نو که دې مولوي صاحب ته وایو، که دې ته وایي، دوی وایي مونږ دلته کې د خپلو مسلمانانو سره خوشحاله یو، په دې دربو کې ورسره خوشحاله یو، نو چې دې مونږ سره دونه خوشحاله یي او دې خوا مونږ سره احساس نه، دا یاد زمونږ نسلونو کې ورته بیا عالمان، حافظان، قاریان دا نه پیدا کېږي. الله دې موږ او تاسو ته احساس را نصیب کړي. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. اے رب ذوالجلال سموویل سموورید متپریر عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اے رب ذوالجلال کوم مسلمانان چې راغلي دي، اے رب دې جوړې د خیر ډکې کړي، مشکلات یې حل کړي، پریشانۍ ختم کړي. اے رب ذوالجلال موږ تر مرګ د دین خدمت والے رب، اے رب موږ خپل رضا را نصیب کړي. رب زموږ ورونه پاک کړي، رب زموږ زړونه ګنده دي، موږ د دن نه ډډ یو. رب اے رب ذوالجلال موږ په حال باندې رحم وکړي، زموږ ګناهونه معاف کړي، لازشونه خطایانې معاف کړي، بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. رب دې علاقې دا څونه خلک د خپلو علماو د دې منبر او د محراب د مساجد او مدارسو خیال ساتي، د قرآن سره مینه محبت ساتي. اے رب هغوی ته بهترین بدلې د دنیا او د آخرت نصیب کړي. اے رب زمونږ پړه کې د خپل محبوب مینه پیدا کړي، د خپل دین مینه پیدا کړي، د قرآن مینه پیدا کړي. اے رب ذوالجلال د چا چې څه قسمه ضروریات دي د خپل غیبي خزانو نه ورته ترسره کړي. اے رب ذوالجلال
زمونږ په زړه کې د دین سره مینه محبت پیدا کړي د دین مټاوېدو درد او خفګان زمونږ په کې پیدا کړي اے رب ذوالجلاله موږ مسلمانانو کې اتفاق اتحاد پیدا کړي اے رب د چا په کورونو کې خفګانونه پریشانۍ هغه پریشانۍ په خوشحالو سره بدل کړي اے رب د چا اولاد نه نیکان صالحان اولاد ورته نصیب کړي رب د چا بچی شته اے رب ذوالجلاله نیکان صالحان ولو ګرځي د سترګو یخوالي ولو ګرځي خوشاله کې رب د چا کورونه آباد په دین او دیندارو سره کورونه آباد کې اروم د حرمین شریفینو زیارتونه بیا نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ټول مسلمانانو ته 15 سپاره شروع کول مبارک شي منته کار دا کې